اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمه ټیک پښتو یوټیوب چینل باندې تاسو ته مخاطب دي او نن چې په چینل باندې د کومې نسخې انتخاب شوی دی نو هغه نسخه د سپوپی حلیله په نوم باندې تیاریږي. سپوپی حلیله د دې نسخې نوم دی. اوس دا نسخه به څنګه تیاریږي، په دې کې به کوم څیزونه پکار وي او دا به استعمالیږي څنګه او د دې فواید به څه وي، هغه هم تاسو ته په دې مختصر ویډیو کې بیانوم او کوشش کوم چې دا ویډیو په 3 منټه کې زه تاسو ته ختمه کړم. نو د دې دپاره به تاسو راواخلئ بیلګري 15 تولې، بارتنګ دا به راواخلئ 15 تولې، دارچینی 15 تولې او حلیله سیاه بریا. اوس هم هغه خبره بیا راځي چې مدبر کول بریا کول دا به څه نو تاسو ته مې ویلي چې انشاءالله ډېره ژر به یو تفصیلي ویډیو په دې څیزونو باندې هم راځي. اجزا یو پیره بیا واورئ: بیلګري 15 تولې، بارتنګ 15 تولې، دالچینی 15 تولې، حلیله سیاه بریا 15 تولې. اوس د دې دویمه مرحله د تیاری ده. د ټولو نه مخکې به چې کومه د حلیله سیاه ده دا به معمولي غوندې په دې باندې څه وکړئ، په دې باندې به غوړي ولګوئ او لږه شان به دا بون نه چې موږ څه ته وایو پخه به یې کوئ، نو دا به کولاو شي. او دا عمل تاسو په طبخي هم کولی شئ. دې تفصیلي به زه تاسو ته طریقه کار ښیم او د دې نه پس به دا تاسو پوډر کې او باقی چیزونه به هم وړکې او بیا به دې سره شامل کړئ. په دې کې چې تاسو ته کومه د حلیله سیاه د بریا کولو طریقه ده نو هغه دا ده چې په دې باندې به معمولي باندې غوړي لګوئ او بیا به په طبخي باندې کېږدئ، نو دا به د هغې سره بریا شي او دا به کولاو شي، به پړسي. نو د هغې نه پس دا نور څیزونه به هم تاسو باریک یعنې کوم ته چې مونږه نرم شوي وي باریک شوي وي دا به تاسو پوډر کړي او دغه پوډر به د دې سره تاسو شامل کړئ. نو چې کله تاسو دا شامل کړه نو ستاسو سره سپوپی حلیله تیار دی. اوس د دې استعمال به څومره وي، نو دې استعمال به یوه ماشه سار او ماښام د اوبو سره وي په خوراک نه پس، یعنې په مړه باندې سار او ماښام یوه ماشه په مړه باندې د اوبو سره. اوس د دې فواید څه دي؟ فواید چې کوم د دې مشهور فواید دي نو دا په سنګریهني کې او په پیچس کې د دې نه بهترینه دوایي بله نشته وي. او دا کوم دوه مرضونه چې ما تاسو ته یاد کړه یعنې پیچس او سنګریهني، د سنګریهني خو ډېر مشکل یعنې داسې مزمر مرض دی چې دې په اسانه سره علاج نشي کېدی، خو چې دا سپوپ انشاءالله 15 ورځې تاسو استعمال کړئ نو سنګریهني مرض به ختم شي. او د پیچس لپاره خو د دې 2 خوراکه کافي وي. نو په آخر کې زه د ټولو وروڼو نه دا درخواست کوم چې دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د دې دا لینک خپلو دوستانو عزیزانو سره هم ضرور شیر کړئ چې هغوی هم دې چینل ته راشي او چې کوم فواید تاسو ته حاصلیږي چې دا فواید هغوی ته هم حاصل شي. په آخر کې ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان.